دا چې ته په ما اعتبار نه کې او زما په دې کور کې حیثیت د یو نوکر دی، د یو نوکر. سهار پاسه کور له سوداګانې وروړه او بیا میډم له حساب ورکوه. دغه دی زما ژوند. دا ستا غلطفهمي ده شاهده. داسې هېڅ خبره نشته. په هر کور کې نارینه دا کارونه کوي او که ته په دې باندې خپل انسلټ فیل کې نو ټیک ده. سبا نه به دا ټول کارونه زه کوم. او ته به یې ولې نه کې؟ ځکه چې ستا په ما باندې شک دی چې زه په سوداګانو کې ټانکې وم ټانکې. شاهده دا څه بکواس کې؟ ته به زه دومره غورځېدلې ښځه ښکارم؟ مه وایه داسې. ځان په خپله مه بېزته کوه. بیا ما له بزنس دپاره پیسې ولې نه راکړې او ولې به یې راکړې؟ ځکه چې بیا به سبا زه په خپلو خپو ودرېږم او دا خو ته نشې برداشت کولی. زه تا له پیسې نشم درکولی ځکه چې ما سره دغه د 100 لاکو اړې موړي ده. که دغه پیسې هم زه تا له درکړم او تا هم دغسې غر کېږي نو بیا به څه کوو؟ په لارو په کوڅو کې به خیراتونه ټولو. زه په بزنس کې کامیابېدیم شمه او دغه پیسې ډبل کېدیم شي. اول هم تا پوره 25 لک روپۍ اورته غورځولي دي او پته نشته چې دا تا دومره دولت د چا دپاره جمع کړی دی. خو بس د دې په انتظار یې چې دی به کله زما د ژوند نه وتښتي. تا بیا دا بکواس وکړو، تا بیا به ما شک وکړو. ته د دې خبرو نه باز نه راځې. شاهده داسې دي یار، دا څوک داسې بیهیو کوي خپل ښځې سره؟ فهد تا ته پته نشته چې دې ښځه کې څومره چلونه دي. زه خو دې سره په دې واده کولو باندې خپېمان یم. نو نه به دې کولو که نه غلي شه. بس ریلیکس. زه جوجو راځه راځه ریلیکس. अस्सलाम वालेकुम शमशेर खाना। वालेकुम सलाम सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम शमशेर खाना। के नहीं मेहरबानी। वही के ना सिंगा मुलार را غلطه کړه. शमशेर खाना را تخکاری جوړ بوډا شوې یا در سره پیسې ډېره شوه ځکه خو دې کارونه سلو شوي دي که نه؟ बिल्कुल सेठ साहब। کله چې سړی موړ شي او یا بوډا شي نو هغه ډیر زیات ناراسته شي. خیر خدای کړی نن خو نیک او سیکرټري دواړه په ما بمباري کوي. خیر شه سیټ څه چل شوی دی؟ د خیبر بازار د پلازې قبضه راله تر اوسه وانغښته. زما پکې ډېرې روپۍ ګیرې دي او ته بېغمه ناست یې. غم مه کوه، خبرې مې پکې کړي دي. همدې هفته کې رانه خالي غواړي. ګوره شمشیر خانه، کله چې زموږ سیټ صاحب یو کار ته کار ووایي نو وارخطا شي چې دا کار به کیږي کله. سیکرټري زموږ شمشیر خان ګوره کار ته کار وایي او ګوره لا تر اوسه شکست نه دی خوړلی. ګلاله ټیک وایي سیکرټري، موږ ګورې بېایماني په ایماندارۍ سره یې کوو. بس شمشیره بس چې په دغه هفته کې کار وشي. ګورې نور مې صبر تمام دی. او بشي سیټ صاحب فکرونه به نه کې. ښه دا راته وایي چې په روټۍ کې به څه خورئ؟ د نمک منډۍ غوښه به څنګه یي ګلاله؟ رئیس کوي خو به تاسو مونږ سره. زموږ سیټ صاحب سبا یو زبردسته پارټي ایښې ده. د دې ښار ډېر معزز شریفان به راځي ځکه خو مونږ تاسو له بلنې نه راغلي یو. ډېره له سیټ ډېره له ډېره مودو شوه چېرته مو خاندلي نه دي او نه مو چترنګینو اوبو سره سترګې سرې کړي دي. شمشیر خانه ته زما تابعدار اوسه، هر څه به درته میلاویږي. ګوره شاهده، ښځه خو یو عجیزه شی دی او بیا د ښځو مینه پکار وي. او یار مهرین خو ستا په کور کې ستا په نوم ناسته ده. ګوره فهد ته د انګلینډ نه راغلی
او هغه خلک ډیر سټریټ فارورډ دي او دا پاکستان دی دلته چې څه پزړه کې هغه په خپل نه خو د ښځې خاوند رشته چې کوم ده دا په اعتماد باندې پای ټیک ده چې زه د یورپ نه راغلی خو خمیر مې هم د دغې خړې خورې دی تا ته هیڅ پته نشته چې مهرین ته ګمنام کال زم راځي او ښځه چې یو ځل خپل اعتماد مات کړي هغه بیا نه جوړېږي دا زما ایمان دی ګوره شاهده زمونږ دین مونږ له د دې خبرې اجازت نه راکوي چې تر څو د په خپلو سترګو څه لیدلي نه وي که نه نو په چا به الزام نه لګوي دا تهمت دی خو یار تهمت الله تعالی چرېم نه معاف کوي چرېم نه ځان پوهېږه بس پرېږده فهد دا خبرې دا زما د ټول عمر غم دی راځه چې څه د بزنس خبرې وکړو رښتیا کرنل صاحب سره د ځمکې خبره څنګه چلو غم مه کوه اشنا هغه ځمکه کوم زمونږ ده زمونږ او ډېر زر به یې ترلاسه کړو او که نه یار چې زر تر زره په دې کار شروع کړو زما ډېر لوی ارمان دی چې یو ښه غوندې هاوسینګ سوسایټي جوړه کړم بس خبره 500 لک روپو کې پاتې ده هغه 5.5 کروړه وایي او ما ورته 15 ویلي دي خو ګوره چې څوک مخکې نه شي که ډېر ضد کوي که نه نو 5.5 کروړه کې ورسره ډن کا یاره فهد لکه چې تا سره دولت ښه ډېر دی ګوره زما خو ملګری که نه زه ستا د دولت هسې بې سر نشم ولزولی او دا پاکستان دی چې چا سره هر څومره دولت وي راوباسي نه وې دا ځمکه به زموږ وي انشاءالله اوکې خو د روندار نه مې اوس وغواړم زه چې ځو ښه زبردست ځای کرمایه لنچ کوو راځه یاره ګلاله سې ډوپې ډېرې دي او نور پکې نه تش ډول څوک و شمشیر خانه هر سړی دومره استاد شوی دی والله چې په کومه لار ورته خطره محسوسه شي که که په هغې بیا دوباره لاړم شي څوک هم د کوره بار نه روځي مجبوره کوي بار راوتو ته شمشیر خان بالکل ټیک وی ګلاله مخکې کار مخکل غواړي که نه غلی کښېنه مړه خرسریه دا ته داسې توره وکړه علاوه ته ټیک وی ګلاله ډېر بې خرچه شوي یار د جوارې پر له هم نن سبا څوک نه راځي یاره شمشیر خانه خوښه دې نه ده چې دغه ډاکټر زوی راوتښتو دکه ځای کې خو بیا غلط شو که نه ګلاله هر کله چې مرغۍ په نښه کې نو کړه و حیثیت ته به یې ګورې هغه سره خو ټول د 8 لکو روپو ګاډی دی او مونږ ته لینډ کروزر والا پکار دی پوه شو که الله پاته دې پوه کړي پوه شوم شمشیر خانه ستا خیال لکونو ته نه کروړونو ته دی هلو مهرین خیر خو دی که نه فهد تو وګوره که نه شاید هر وخت ما سره جنګونه کوي پته نشته چې په ده باندې څه چل شوی دی ته خپله سوچ وکړه ټول نه غټه د تکلیف خبره دا ده چې اوس هغه زما په کردار باندې شک کوي ما خو هغه ډېر پې کو خو نه پوهېږي خو زه خیر زمونږ دا پروژیکټ به شروع شي که نه دی به لږ بیزي شي بېروزګاره دی که نه ځکه پې لږ ټینشن دی ته هغه نه پیژنې زه یې ډېر ښه پیژنم پلیز که تاسو سره ټایم وي نو تاسو لږ کور ته راشئ زه تاسو سره دا معامله په ډیټیل باندې ډسکس کول غواړم زه زه درځم شاید چېرته دی شاهد ما ته کال کړی و هغه به نن لږ لیټ راځي پلیز تاسو راشئ ښه اوکې زه درځم د الله په امان دغه ځمکه زما ډېره زیاته خوښه شوه او په دې به زه یو عالیشان بلډینګ جوړوم ډېر زر یس بوس ولې نه او بیا ستاسو مخنیوی په دې ښار کې څوک کولی شي کلیم صاحب
زه دا غواړم چې دا ځمکه ماته میلو شي هم زما په ریټ. همدغه شان به کېږي سیټ صاحب. څوک د ځان نه تم خو نه دي چې ستاسو د خولې نه وتې قیمت کې به خبرې کوي. خبره دې سمه ده کلیم صاحب. په دې خوشحاله یم چې خدای پاک ستا غوندې ایمانداره او شیطاني مغزو والا سیکري راکړی دی. سیټ صاحب دا زما تعریف وشو که بېعزتي؟ تعریف مې دی وکړه سړیه. مهرین بابي ما له دلته داسې راتګ نو پکار. شاید هم کور نشته و که راغلو نو څه به وایي؟ ګوره فهد اوس ته زموږ د کور یو فرد دی او شاهد خواستیم په ما شکونه کوي. وکه بکواس نور بکواسه موکه او ډکه د فهد دا غوږونه. شاید ته ولې تاسو زه نه ایکسپیکټ کولم څه. نه زما مطلب دی چې فهد دې کې ستا هیڅ قصور نشته. قصور ټول د دې دی. زه د دې د فطرت نه خبر یم. ویم خوله دې په واک کې ساته شاهده. د دې جوارګرو خوړو خوند مزه نشته. دا څه ټکماري دی یار. 100,000 روپۍ ورځ خو هېڅ شی نه دی. شمشیر خانه تر څو چې د ښار خلک دلته نه راځي نو دا حالات به همدغه شان وي. دم کور نشته و که راغلو نو څه به وایي؟ ګوره فهد اوس ته زموږ د کور یو فرد دی او شاهد خواستیم په ما شکونه کوي. زه اوس د هغه د خبرو پروا نه کوم. خو زه پروا کوم ځکه چې هغه زما ملګری دی او زه نه غواړم چې زما په هکله د هغه په زړه کې څه غلطفهمي پیدا شي. نو فهد بیا یې پوهېږه که نه چې ما سره هسې بې څه جګړې نه کوي. زه خپل پوره کوشش کوم چې ستاسو منځ کې دا کم کنفیوژن دی چې دا ختم شي. خو دغه کنفیوژن هېڅ څوک هم نشي ختمولی ولې چې زموږ انډرسټینډینګ نشته او چې چاته انډرسټینډینګ نه وي هلته د مزاجونو اختلاف ضرور وي. ګوره مهرین بابي که شاید خپله رویه نه چینج کوي نو ته ورسره ګزاره کوه که نه پلیز. فهد هر څه ستاسو وړاندې دي. شاهد زما په کردار باندې شک کوي. زه بیا هم چوپ یم. زه بیا هم څه نه یم. زه نور څه وکړم؟ زه منم چې ستاسو قصور نشته خو بابي وکه بکواس نور بکواسه موکه او ډکه د فهد دا غوږونه. شاید ته ولې تاسو زه نه ایکسپیکټ کولم څه. نه زما مطلب دی چې فهد دې کې ستا هیڅ قصور نشته. قصور ټول د دې دی. زه د دې د فطرت نه خبر یم. ویم خوله دې په واک کې ساته شاهده. څه ماته وې ته ماته وې چې غلی شي. شاهده پلیز خبره دومره نه وه. ګوره فهد ګوره دې کې ستا هیڅ قصور نشته چې زه په کور کې یم دلته ستا د راتګ څه ټوک. پلیز لیمټ مه کراس کوه. زه دلته خپل د ملګري کور ته راغلم. خپل روندار سره میلاوېدو له راغلم. خپل د ملګري کور بچ کولو له راغلم. خو ټیک شوه
که پتا دا بدلېږي که نه نو آی پرومس نن نه پس به د دلته چرم نه راځم چرم نه فهد پلیز زما مطلب دا نو یاره ګلاله د دې جوارګرو خوړو خوند مزه نشته دا څه ټکماري دی یار 100,000 روپۍ ورځ خو هېڅ شی نه دی شمشیر خانه تر څو چې د ښار خلک دلته نه راځي نو دا حالات به همدغه شان وي او هغوی ځکه نه راځي چې ځای په ځای د پولیسو د فوجانو ناکې لګېدلې دي او هغوی بیا په نیمه شپه ډېر تنګول کوي ګلاله بالکل ټیک وایي خانجي زموږ چې کوم جوارګر راځي هغې مندا وایي نو څه وکړو اوس د جوارۍ دا پړول هلته یې اوسو راته ښکاري چې څه بله لار وخپلوو هلو څنګه یې صاحب ومې پېژندې خبره کوه ښه څومره نه یاره مازغه دې خراب شوي دي څه نن سبا خو چې څوک اوچتی نو سر به په تلي کېږدي او بیا د ښار پوزیشن که سړی ګیر شي نو تا ته خو پته ده که نه ښه ټیک ده کار به دې همدې هفته کې وشي خو رقم کم دی یار ښه زما خبره واوره بس که په اتیا لکه کې د خوښه یي که نه نو ما ته منظوره ده د دې نه کمه کې مې واره نشته دی ښه ټیک ده او زه ګلاله درسته وم ته ورته د هغه ښکار نښه پته هم ورکه ټیک ده د الله په امان راته ښکاري شمشیر خانه چې الله دې واورېدل ورشه ګلاله او د سیفور خان نه 10 لکه روپۍ راوړه
او د هغه مارغه نه خفته هم دغه دې لاړم نیک وپسې او خبره واورئ چې راځئ ځان سره یو مست چانګډ هم راولئ چې حلال یې کړو یار او خبره فرمان رباپي هم ځان سره راولئ چې ماښام ته څه ټنګ ټکور وکړو چې لږ موج واخلو یار په ایمان زنګین شو والله نیکه چې زما د زړه خبره دی وکړه سانجي زنده‌باد سانجي زنده‌باد وخر سریا راځه فهدا ته فکر مه کوه یار ګوره دا زړه آبادي او دا زړه آبادي دا به دې ځای نه خوړو او دا زی به درته بالکل شیشه کوم بیا خوښه ستا ده چې څه پې جوړې It's really my dreamland یار شاهده که دا ځمکه زمونږ شوه که نه نو ته به وګورې چې زه دلته څومره شاندار هاوسینګ سوسایټي جوړوم څوک دی هغه بدبخته چې د ځمکې په بدل کې ځان له کفن اخلي څوک دی سیف صاحب پلیز کول ډاون ته اوس زما خبره لږ په تحمل او په صبر سره واورئ زما وینه خود کېږي خو ته راته وایې چې صبر وکړه بیا په موبایل کې لګي څه مطلب دی ستا مطلب دا دی کنه چې زه ستا په یو چال او په یو قدم باندې ډېر ښه پوهېږم د دې خبرو نه ستا څه مطلب دی صفا صفا وایه نو بیا واوره ستا او د فهد په منځ کې تعلقات دي درته ویم چې بکواس بند کا ما ته پته ده فهد چې دا ټوله جګړه صرف او صرف د پیسو دپاره ده پلیز بابي داسې خبرې مه کوئ د دې لانجې څه حل راویستل غواړي ګنې ستاسو کور به خراب شي فهدا ته فکر مه کوه یار ګوره دا زړه آبادي او دا زړه آبادي دا به دې ځای نه خوړو او دا زی به درته بالکل شیشه کوم بیا خوښه ستا ده چې څه پې جوړې It's really my dreamland یار شاهده که دا ځمکه زمونږ شوه که نه نو ته به وګورې چې زه دلته څومره شاندار هاوسینګ سوسایټي جوړوم فهد دا ځمکه هم ستا ده او بیا بېګاله به پکې بیانه مو شي او ځکه خو دله ما دوباره وزټ درکو شاهده ډېر زبردست کار دی وکړو یار داړه دې راله خوشحاله کړو یو آر مای ریل فرینډ او فهد ته مخکې مخکې ګوره چې څه کېږي او زه تا له په ژوند کې څومره سرپرایزز درکوم یو آر آلسو مای ریل فرینډ په دې کې هیڅ شک نشته یار شاهده یو ریکویسټ ته کول غواړم ریکویسټ نه یار حکم کوه حکم شاهده مهرین بابي سره د خپل رویه لږ ښه کا یار هغه بې قصوره ده و زما ساده ملګری ته هغه نه پېژنې ما دنیا کتلې ده یار زه دومره ماشوم نیم چې څومره تا ته ښکاره ګوره شاهده
ما ته خو مهرین بابي کې هیڅ خبره نه ښکاري. اول به مام دا ویل بس پرېږده دا خبرې مړه ټول موډ دې راله خراب کړو. اوکې اوکې زه چې ځو زه ښه غونتې هوټل کې روټۍ وخورو. یس دې نه کومه خبره زه چې ځو. څوک دی هغه بدبخته چې د ځمکې په بدل کې ځان د کفن اخلي؟ څوک دی؟ سیټ صاحب پلیز کول ډاون. تا اوس زما خبره لږ په تحمل او په صبر سره واورئ. زما وینه خود کېږي خو ته راته وایې چې صبر وکړه. سیټ صاحب پلیز تاسو کښېنئ پلیز. ګوره سیټ صاحب تاسو غواړئ چې ځمکه تاسو ته میلو شي او هغه هم ستاسو په ریټ باندې، نو ځکه دا خبره ګرانه ده. غریبه زما پاور جوړه نه یاست. داسې ډېرې ځمکې ما ته خپو لاندې کړي دي. تا ته ښه پته ده. ما ته پته ده سیټ صاحب، خو اخري اقدام به هله اوچتې چې خپل ټول کارونه شو کړي. څه مطلب؟ مطلب دا سیټ صاحب چې اول به مونږ د شمشیر په خوله جواب ورولېږو، هغه به معلومات هم وکړي او پکې به خبرې هم وکړي په خپله طریقه. ښه نو بیا مې لو که شمشیر او مو سره وغواړه. ډېره ښه ده سیټ صاحب، تاسو اوس لږ ریلیکس شئ، الله به خیر کړي او بیا په دې ښار کې څوک دي داسې چې ستاسو لاره ووهي. بیا په موبایل کې لګي. څه مطلب دی ستا؟ مطلب دا دی کنه چې زه ستا په یو چال او په یو قدم باندې ډېر ښه پوهېږم. د دې خبرو نه ستا څه مطلب دی؟ صفا صفا وایه. نو بیا واوره، ستا او د فهد په منځ کې تعلقات دي. درته ویم چې بکواس بند کا. دا بکواس نه، دا حقیقت دی. زه به تاله څه درکړم چې تا ته پته ولګېده چې فهد انګلینډ ریټرن دی، پیسه ده ورسره. نو اوس ما نه تنګي او ما نه د بیا لیدو لارې سارې. ما داسې څه کړي دي چې ته دا الزام په ما لګې؟ زه چې کور نیم هغه راغواړي او ګپونه ورسره لګې. دا څه دي؟ ودرېږه، زه اوس فهد ته فون ملاوم او دا ټوله خبره ورته کوم. فهد وګوره کنه، شاید بیا جګن خلولی دی او وایي چې زما او ستا منځ کې تعلقات دي. دا وایه فهد وایي چې فون وله ورکړه. ویم دې کې د فهد هیڅ قصور نشته، ټول قصور ستا دی، ټول قصور. ګوره ویم سمه شه ګنې طلاقه به دې کړم. دا زما تا ته اخرني وارننګ دی، اخرني. ما ته پته ده فهد چې دا ټوله جګړه صرف او صرف د پیسو دپاره ده. پلیز بابي داسې خبرې مه کوئ. د دې لانجې څه حل راویستل غواړي. ګنې ستاسو کور به خراب شي او زه دا هېڅ چېرې نه غواړم. فهد که ته ځان ګیلټ فیل کې نو ډېر بد به کې، که ته نه نو بل چا سره به مې بدنامه کي، خو چې تر څو پورې هغه خپل مقصد کې کامیاب شوی نی. مقصد؟ څه مقصد؟ نور څه، عمده مقصد چې زه خپل ټول مال حال هغه ته حواله کړم، په خپله د پولې پړک ته کښېنم. د پولې پړک ته خو دې زه کښېنولم. شاهده پلیز انف از انف، زما خبره وره. کښېنه پلیز کښېنه. ټول ناول خو دنه دا تپوس وکړه چې ده په ما کې داسې څه بد لیدلی دي چې په ما یې دومره غټ الزام لګولی دی. ویم ته خو غلی شه چې بله خبره ونه کړي. زه دلته کې صرف او صرف د فهد دپاره ناست یم. اوکې ښه نو بیا زما خبره په غور وره. ګوره شاهده دا فضول خبرې پرېږده.
ګوره زموږ ډېر ښه پروجیکټ را شروع کېدو واله دی او انشاءالله زما دا یقین دی چې الله تعالی به موږ خامخا کامیابوي بیا ګوره دولت به درنه ګیر چاپېره خور ور پروت وي فهد زه ډېر بدقسمت یم او دا د دې ښځې د لاسه ویم ټول عمر زه د دې خپل لاس محتاجه ساتلی یم دا نه غواړي دا بیخي نه غواړي چې زه یو کامیاب سړی جوړ شم ما خو تاسې د لاس ونه تړلی نه هماغسې کې چې څه د خپل زړه غواړي او ته څه کې ته هم د خپل زړه کې ګینې نو څه ووایه څه دي په زړه کې نو ګینې دا چې زما ملګری به دې ویم ښه در باندې پویم ډېره دغه ځمکه زما د ضرورت نه زیات اوس زما ضد دی شمشیره چې شمشیر جان دیوي سیټ صاحب نو فکرونه به نه کې چونکې په اول ځل راته یو کار ګران شو شمشیره زما په خوله به خبره وه او کار به شوی و مهرین یا مهرین دا بیا یې څه چغې لړې شروع کړي دي زه چې تا ته فون کوم ته دا زما فون ولې نه اټینډ کوې په کچن کې هم رنګ مې نه دی اورېدلی کچن کې وي او که چا سره په موبایل باندې بيزي وي ویم خوله دې په واک کې چلوه ګورې वाह जी वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांडी یا لکه شاهده دا بیا هم څه ما سره شروع کړی ده یا زه خو د جون پورې ستومانه کم زړه مې کېږي چېرته لرې وتښتم जब सफर मुश्किल हो और रास्ते दुश्वार, जब मंजिलों का पाना नामुमकिन सा लगे, तो टोयोटा रेवो बनता है आपका हमसफर। कीजिए एक नए दौर का आगाज ताकत से भरपूर टोयोटा रेवो के साथ। तो आज ही अपने करीबी टोयोटा शोरूम पर जाएं और फौरी अपनी टोयोटा रेवो के मालिक बन जाएं। टोयोटा रेवो अब 79,999 के आसान माहाना साथ पर भी दस्तयाब है। शराइत व ज़वाबित लागू है। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है, मेरे देश का बिस्मिल فيتامين A و C بكل رشفة. طعم الليتشي الطازج الذي يعطيكم الإحساس بالعذوبة. ليتشي طازج بكل رشفة، مشروب براند ليتشي درينك. मुफ्त व्हाट्सएप चाहिए तो आज ही नई यूफोन सिम खरीदें। डायल करें *1000# और हासिल करें फ्री व्हाट्सएप। इसके अलावा ढेरों मिनट्स और इंटरनेट। तो फिर देर किस बात की, अभी नई यूफोन सिम खरीदें और एंजॉय करें ढेर सारी चैटिंग एंड शेयरिंग। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। न्यू सिटी नौशहरा, आगाज एक नई जिंदगी का। नौशहरा के बीचों बीच काका साहब रोड के पुरफजा मकाम पर, जहां प्लॉट की बुकिंग सिर्फ 50,000 से, माहाना किस्त सिर्फ 7,000, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स TMA से मंजूर शुदा। A project of Mazdoor Builders, marketed by Udan Marketing Private Limited. आज ही नई यूफोन सिम खरीदें और एंजॉय करें ढेर सारी चैटिंग एंड शेयरिंग। دغه ځمکه زما د ضرورت نه زیات اوس زما ضد دی شمشیره چې شمشیر جان دیوي سیټ صاحب نو فکرونه به نه کې چونکې په اول ځل راته یو کار ګران شو شمشیره
زما په خوله به خبره وه او کار به شوی و. اوس هم څه تلې راغلي نه دي که څه بیانه میانه پکې شوي نو شمشیر به یې واپس کړي. بالکل ټیک وای دا سیکرټري دی سیټ صاحب ستاسو ارمانونه به مونږ پوره کړو خو ته مونږ هم لغوندې تر ساته که نه موړ به دې کم په پیسو خو چې بس دغه ځمکه زما شي. ستاسو سیټ صاحب بس اوس پې د عمارت جوړولو سوچونه کوه. زنده باد شمشیره زنده باد. سیکرټري ورکه شمشیر له ډالې. مهرین یا مهرین بیا دې څه چغې لړې شروع کړي دي. زه چې تا ته فون کوم ته دا زما فون ولې نه اټینډ کوې؟ په کچن کې هم رنګ مې نه دی اورېدلی. کچن کې وي او که چا سره په موبایل باندې بيزي وي ویم خوله دې په واک کې چلوه ګورې. वाह जी वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांडे. یا لکه شاهده دا بیا هم څه مسله شروع کړې ده یار. زه خو د جن پورې ستومانه کم زړه مې کېږي چېرته لرې وتښتم. ته ولې تښتې؟ زه به دې کور نه لاړ شم. ستا دولت دی ستا مال حال دی او ستا د سترګو دا زغې به م لرې شي. شاهده پلیز یار دا ته څه ګډې وډې ده؟ دا ګډې وډې نه دي په حد دا حقیقت دی حقیقت. تا ښه زمانه فرار غواړي. واو که داسې حالات وي نو زه فرار غواړم فرار. ودرېدل د دې دا بکواس. ته ما نه فرار غواړې که نه فرار غواړې زه تاله طلاق در کوم. شاهده طلاق در کوم. شاهده د خدای لپاره چوپ شه. طلاق در کوم. فهد زه دوبۍ ته روان یم. ما مهرین له طلاق ورکو. زه اوس دلته نشم پاتې کېدی ولې چې ما ته به اوس دلته ژوند تېرول ډېر ګران شي. زه ستا دپاره څه کولی شم؟ هېڅ نه یار خو که ما نه څه غلطي شوي ما ته معاف کړه. څه معلومات ترې راوړي دي شمشیره؟ د ټولو فهد زه دوبۍ ته روان یم. دا څه ده یار ته به په دوبۍ کې څه کې؟ ما مهرین له طلاق ورکو. زه اوس دلته نشم پاتې کېدی ولې چې ما ته به اوس دلته ژوند تېرول ډېر ګران شي. پلیز یار پلیز ما نور مې ایساروه. ستا درد زه محسوسولی شم ځکه خو به مې درته ویې کړه چې په خپله غوسه کنټرول ساته هسې بې سزېدونه مه کوه. خو ته بس یار چې څه وشو هغه وشول. زما او د مهرین ملګرتیا تر دې حده وه. اوس زه د هغې دپاره او هغه زما دپاره مړه شو. خو ټیک ده یار خو ته په دې خپلې فیصلې لږ سوچ وکړه. ته په دوبۍ کې څه کوې یار؟ بس چې هر څه کوم خو دغه پنجرې نه وتل غواړم. پلیز یار پلیز. ټیک ده یار چې څنګه ستا فیصله وي زه ستا دپاره څه کولی شم؟ هېڅ نه یار
خو که ما نه څه غلطي شوي ما ته معاف کړه پلیز. نه شاهده نه، غلطي خو زما نه شوې ده چې زه د لندن نه دلته رالم. ښه ده یار، زه درنه ورځم. داسې دي. دا د 15 لکو روپو چک دی. د 15 لکو روپو چک؟ نه یار، دا زه نشم اخیستی. یار زه په تا احسان نه کوم. تا چې کومه ځمکه ماله اخیستې وه دا د هغې کمیشن. خو ګوره انکار به راته نه کړې. تھینک یو فهد، ډېره ډېره مننه. اوس ماته اجازت دی. څه معلومات ترې راوړي دي شمشیره؟ د ټولو نه غټه خبره ده رسیټ صاحب چې د پلاټ مالک یو ریټایر کرنیل دی او داسې نه وي چې زه سره ډغره موږ ته ډېره ګرانه پرېږدي. زه په هېڅ نه پوهېږم شمشیره، ما ته په هر قیمت دا ځمکه پکار ده، ولې چې دا اوس زما ضد دی. نو بس بیا خو موږ سره یو لاره ده سیټ صاحب چې دې پارټۍ باندې زورونه واچوو چې دی د دې ځمکې نه شاته کړو. هغه پارټي څوک ده؟ هسې نه چې اوس راته د هغې نه غټه بلا جوړه کړې. هغه کس چې نوم یې فهد دی د انګلینډ نه راغلی دی او ډېر غټ مال دولت دی ورسره. بس دومره یې تنګ کړه چې لندن ته واپس وتښتي. ته فکر مه کوه سیټ صاحب، همدغه شان به کېږي. تا ته خو پته ده چې دا تعلیم یافته خلک د دې جنګ جګړو نه ځان ډډې ته ساتي. دا زړه خو مې وایي چې دا هر څه پرېږدم واپس انګلینډ ته لاړ شم. مطلب فرار؟ فرار نه، ګلټ. د دې هر څه ذموار زه خپل ځان ګڼم. که زه نه وي راغلی دا هر څه به نه کېدل. نه فهد، ستا په دې کې هېڅ قصور نشته. فهد وګوره که نه شاید بیا جګړې خلولی دی او وایي چې زما او ستا منځ کې تعلقات دي. ما سره ولې داسې کېږي؟ آخر ما سره ولې داسې کېږي؟ مهرین ما سره واده کې فهد د هغه دومره حیثیت چې زما خوښ کړی پلار ته هغه واخلي اوس په سر خوري به خپل سر. سیټ صاحب پلیز دا وخت موږ هیڅ نشو کولی او په غوسه کې بیا څه غلط قدم اوچت لګي. ما دا ومنله چې الله تعالی په ژوند کې یو موقع ضرور ورکوي او هغه موقع ماله خدای ستا په شکل کې راکړه. نه مهرین، دا هر څه چې وشو دا به زموږ تقدیر کې لیکلي وو. خیبر چای خوښه ده هر زړه. خیبر چای خیبر پښتونخوا او هزارینا ډسټریبیوټرز او هول سیلرز پکار دي.
عجیبه شان کار وشو شاید ډیر بد وکړل هر څه په یو جټکه کې تس نس کړل او فهد ته ټیک وې خو شاهد چې ما سره کم بد وکړل هغه ټول عمر ما جون ته نه پرېږدي د طلاق په نوم تور به ټول عمر زما په تندي ځلیږي داسې مه وایه مهرین ته د دنیا لومبۍ ښځه نه یې چې طلاق شوه دغسې زموږ د قوم ډېرې تور سرې دي چې په دې اور کې سوځي فهد ستا مخکې څه پلانینګز دي زما مطلب هغه پراجیکټ سره وڅه کې هیڅ نه پوهېږم دا زړه خو مې وایي چې دا هر څه پرېږدم واپس انګلینډ ته لاړ شم مطلب فرار فرار نه ګلټ که د هر څه ذموار زه خپل ځان ګڼم که زه نه وې راغلی دا هر څه به نه کېدل نه فهد ستا په دې کې هېڅ قصور نشته دا ټول هر څه زما په قسمت پراته او شاهد خو زما دولت ته غلو کم دولت چې ما نه ورکولو دا ټول هر څه د هغې په ریاکشن کې وشو ته ځان مه ګناهګاره وه بېوقوف و ډېر غټ کني ما سره به کاروبار کې فیوچر جوړ شو فهد زه غواړم چې ته دا پروجیکټ پوره کړې کوم چې ستا ډېر لوی خوب دی پلیز ما ته به ډېره ګرانه شي دلته پاتې کېدل مهرین پلیز ما مې ایزاروه فهد یو تپوس درنه وکړم ولې نه پلیز نو ما به چاته پرېږدې ټول کسور او که داسې حالات دي نو زه فرار غواړم فرار ودرېږه دا دي دا بکواس ته مانه فرار غواړې که نه فرار غواړې زه تا له طلاق درکوم طلاق درکوم طلاق درکوم ته به ډېره ګرانه شي دلته پاتې کېدل مهرین پلیز ما مې ایزاروه فهد یو تپوس درنه وکړم ولې نه پلیز نه ما به چاته پرېږدې زه هغه بدقسمته تورسرې یم چې هر څوک رانه لرې ځي نږدې راځي نو صرف غمونه اول مې مور و پلار په ایرګریش کې مړه شول هغې نه پس زما یکي او ورور و چې هغه زما د ژوند اسره وه هغه هم زه پرېښوم او خپله ښځه یې واغسته او هغې سره همیش دپاره امریکا ته لاړو او بیا زما ژوند ته شاهد راغو او هغه هم زه د ژوند په داسې موړ پرېښودم چې اوس بله لاره هم نشم څارلی ما سره ولې داسې کېږي آخر ما سره ولې داسې کېږي مهرین ما سره واده کې
دومره هیڅ پلیز موږ هیڅ نشو کولی او په غوسه کې بیا سغالت قدم اوچت نه کړي یعنې هر څه به ختم شي زما په زړه بله سکروټه پرته ده او ته راته وایې چې غوسه کنټرول کړه داسې ډېر بهادان ما د خپلې مخې نه الوزولي دي سر پلیز تو زما یو خبره اوري ما یو زبردست پلان جوړ کړی دی وای څه پلان دی سر داسې به وکړو نو هغه ډریس باندې اغوستی و که نه نه نن مې شاپنګ ته موډ نه و ګینې نو اغوستو مې ستا جیب مې خالي کولو ولې نه ولې نه ښه دا راته ووایه چې څه ته دې موډ کېږي څه ته مې موډ کېږي کولډ ډرینکس جسټ کولډ ډرینکس یا ښه ایکسکیوز می ویټر دوه کولډ ډرینکس راوړئ فهد ما دا ومنله چې الله تعالی په ژوند کې یو موقع ضرور ورکړي او هغه موقع ماله خدای ستا په شکل کې راکړه نه مهرین دا هر څه چې وشو دا به زموږ تقدیر کې لیکلي وو موږ ته یو ځای کېدلو ځکه خو یې زه د انګلینډ نه پاکستان ته راوستم خو فهد تا دا پروجیکټ او دا ټول بینک بیلنس دا مال حال دا ټول هر څه زما په نوم ولیکه دا ځکه چې زما په تا پوره اعتماد دی خو بیا شاید ته په پیسو دومره تنګه کړې وې ما وی چې چېرته زما نه دی دا ګیله ني دولت که تا سره وي او که ما سره خبره خو یوه ده که نه ولې چې اوس خو موږ د ژوند ملګري یو که نه او فهد بلکل اوس به دا کلم نه غواړم چې خدای مکه ته ژوند هغه ملګری ما نه جدا شي داسې مه وایه مهرین الله دې موږ دواړو له ژوند راکړي چې دا ژوند دې انجوی کړو پوره 2 میاشتې وشوې چې دغه ځمکه زما نه شوه اوس خو پکې بله ټپه هم شروع شوه چې بعد پکې بنیادونه کنستل شروع کړو دغه ستا پلان و کنه سکرې سرجي زما پلان کې لا وخت شته خو دا وخت نه دی د څه قسم حرکت کولو السلام علیکم سیف صاحب راته ښکاري چې سیټ صاحب نن ډېر غوسه دی شمشیره ستاسو د دواړو نه زما دا زړه ډېر مات شوی دی چې زما د ځمکې کار تاسو لا تر اوسه ونه کړو چې دا ولې لږ ساړه خوره سیټ صاحب که ډېر ګرم به درته خوله وسوځئ همدغه خو یې زه هم پوهېږم شمشیر خانه بس تاسو به اوس ما نه زه به تاسو پوهېږم وورئ
कलीमा सर पोस्ती वेल डन اوس د مخکې پلان واوره थैंक यू मेरीन हाँ माती इजाजत दी ऑफिस ته سی خو سی خو د خپل ځان به ډیر خیال ساتي ښه ښه زه به د ځان خیال ساتم نو ته به د چا خیال ساتي اوکې اوکې جناب که تاسو وایي نو زه به سره آفس ته ولاړه شم पतन के सामित हैरान जुदा चिनशे पतन के सामित गुल रंगिस्ता प मोहब्बत बंद ज्वंदे यमजस्ता लेवने यमजस्ता लेवने यमजस्ता लेवने यमजस्ता लेवने यमज गुलपड़ा में ताई यारा मंजिल में ताई राश जमा वक्तुना बेलतान तीरेगी राश जमा वक्तुना बेलतान तीरेगी जमाना नशवे खबर चिपमा तीरेगी शीरनी तापस पजलो सुरे सुरे यमज स्ताले वने यमज स्ताले वने यमज स्ताले वने यमज स्ताले वने यमज कलीमा सर पोस्ती वेल डन اوس د مخکې پلان واوره Darling. Thanks. Thank you, Marine.
माته इजाजत دی ऑफिस ته سی خو زی خو د خپل ځان به ډیر خیال ساتي ښه ښه زه به د ځان خیال ساتم نو ته به د چا خیال ساتې اوکې اوکې جناب که تاسو وایي نو زه به سره آفس ته ولاړه شم ډیر ښه جواب خو ماښام ته ځان ریډي ساته ډینر به بهر کوو اوکې جناب چې څه ستاسو حکم وي زه د نو ځم ما ته اجازه راکړه زه لږ لیټ کېږم صحیح ده الله پامان تاسو مونږ د مرګ فرشتي शमशेर खाना वेश मेरा करे का دومره بیدباري هم پتا نشته سیټ صاحب دغسې په موږ لږ خیال ساته ښار کې سرې سترګې ګرځه څوک د یو ویښته ته هم نشي کتې ما به فهد ته ویل چې زه ډېره بدقسمته یم زما قسمت کې تیارې دي صرف تیارې اول طلاق شوم او اوس کونډم شوم کونډه شوې خو صرف څلوېښتو ورځو له آی هاي فهد د انګلینډ ریټرن یو بیوقوف اسی شاهده په دې ډرامه کې مې سینګ اکټ مونږ د مرګ فرشتي शमशेर खाना वेश मेरा करे का دومره بیدباري هم پتا نشته سیټ صاحب دغسې په موږ لږ خیال ساته ښار کې سرې سترګې ګرځه څوک د یو ویښته ته هم نشي کتې शमशेर खाना زم د یارانو یار یم والله چې تر څو را سره سم چلیږي که نه خفه به رانه نشي ولې نه سیټ صاحب زمونږ شمشیر خان خو دې هر وخت یادوي والله چې ډېر پې ګران وي تاڼې د یو لاسه نه خیږي ګلاله زمونږ سیټ ابرارم په شمشیري ډېر مهربانه دی یره سیټ صاحب سیکټري ډېر د کار پیدا کړی دی والله چې شمشیر خانه واقعي چې ستا دا ګلالام ګلالا دی واخلئ واخلئ ما به فهد ته ویل چې زه ډېره بدقسمته یم زما قسمت کې تیارې دي صرف تیارې اول طلاق شوم او اوس کونډم شوم
کونډه شوې خو صرف څلوېښتو ورځو له. آی هاي فهد د انګلینډ ریټرن یو بیوقوف. اسی شاهده په دې ډرامه کې مې څنګه ایکټینګ وکړو منې وکنه. ډېر اعلی ورته زه سره ویم ډېر اعلی. دا والا د ټولې پراپرټي ډاکومنټس او زما برخه څه مطلب؟ ته خو ستا خپل رقم مینو شوی دی. ظالمان ثابت سړی مو راباندې تخته کړو او دومره کم ایسه صرف 10 لکه روپۍ. دا خو د کروڑونو معامله ده که څنګه ګلاله؟ خوی شمشیر خانه خواري دي نیکه کوي او مزې دی موسي کوي. دا خو ډېر زیاتې دي. نورې دې څومره پکار دي خو شمشیره دې نه پس به ته زموږ د ژوند نه لرې لاړ شي. د ژوند نه خو به تاسو زما دی خو دومره لرې چې کوم ځای نه تاسو غواړئ خو واپس به نشئ راتلی. څه مطلب شمشیره؟ ګوره ته داسې نشي کولی. زه داسې کولی شم او تاسو ته ښه پته ده چې زه هر څه کولی شم. اخر ته غواړې څه؟ ورشه ګلاله دغه کاغذونه ترې واخله او کوم کاغذونه چې مونږ تیار کړي دي د مهرین بیبي نه ښه په احترام سره د هغې د دستخطونه واله. شمشیره ډېر بد دي وکړه ډېر. او را تاسو چې کوم بد وکړه هغه غریب فهد سره هغه څو دا خو ښکار دی کوي څوک او خوري څوک. دا ټول پلانینګ زما و او تاسو موږ داسې تش منګولې نشئ پرېغوستی. تشې منګولې ولې؟ تاسو ته خو به انعام ملاویږي ضرور. څه مطلب؟ دغه یو ښېګړه به زه د فهد او د هغه غوندې د نورو ځوانانو سره کوم. که تاسو جمدي پاتې شوئ نو پته نشته چې څومره فهدان د تاسو شکار جوړ شي. شمشیره منم ستا هم دغه خیال چې د نورو کور به وران کړم. د خیالونو تاج محل دی تل په خیال کې جوړولو. خو د دې نه خبر نه وي چې یو داسې قوت هم شته چې دا ستا په فریبونو یې ساتلی تل نظر دی. نن فریب انجام ته رسي د خیالونو تاج محل دی. ګوره څومره تار په تار شو وخت په خپله مخکې لاړو ستا ارمان نیم